ورحمة الله وبرکاته. دا د چارسدي مین سبزي منډي ده، دلته راغله. دا تاسو ګورئ دلته پکې ګودامونه ورڅخه خالي دي. ډېره شانداره او ډېر ښه لوکیشن یې دی، په کولو ځای کې ده. او زه خو ورانم له تحصیل نه، تحصیل بازار کې زړه منډۍ مې ولیده. نو ډي سي صاحب او کمیشنر پېښور ریجن او زمونږ د صوبې وزیران الیامین ګنداپور صاحب دا څه ګټه وکړه، لکه هلته د تلو شان نشته، پیدل نه څوک نشي. دا خو مقل دا منډۍ پاتې ده، دونه کشاده ځای، دونه ښکلي ځای راغی داري. او د هغې باوجود هم په تحصیل کې خلکو ځای په ځای باندې دکانې جوړې کړي او غونډ وغونډې یې بند کړي دي. زما عوامو ته هم دا اپیل دی چې تاسو راشئ د دې منډۍ لږه جایزه والئ. څومره ښکلي ځای دی، کولو پارک دی، د ګاډو ډېر ځایونه. تاسو دلته کار کوئ منډۍ کې؟ ملګري ستاسو نوم دی؟ زما اجازه علي. دلته اړتي دلته نه جناب، دلته په ګاډي باندې. ها ها ها. نو دې ځای نه ته مطمئن یې له دې منډۍ نه؟ ستاسو نوم دی ملګري؟ زما نوم شاه فیصل دی او زه دلته کې د اړت پتو باندې کار کوم دې سبزي منډۍ کې. او دړې منډۍ کې هم زموږ د اړت پتو کار او دلته کې زموږ دکان دی د اړت پتو ټول کار کوم. او ماشاءالله دا منډۍ ډېره ښکلې کولوره او ډېر کارونه پکې ماشاءالله ډېر ښکلي روان دي. او هغه زړه منډۍ زموږ تنګ هم او بل حکومت لکه په دې خپو چې هغه ځینو کې په ځینې لکه لارې به بندې شوې، نو په دې وجه باندې موږ حکومت سره شریک کړي یو. خو بس لارې زموږ د کاروبار نور هم ښکلي کړي او دلته موږ ډېر خوشحاله یو، کاروبار هم زموږ ډېر ښکلي روان دی. حکومت ته زموږ دا اپیل دی چې موږ دلته کې زموږ له پاخه راکړي او موږ پکې دا خپل ټینټونه لکه لرو کړو او پخې باندې پکې وکړو چې موږ پکې دا کاروبار پکې ماشاءالله زموږ نور هم ښکلي شي. دا زما وروڼه راغلی، اجاز به یې سلام علیکم. ډېره ښکلې منډۍ ده او ما زه به تاسو ته وایم چې په دې باندې لږې خبرې وکړئ. تاسو څه ویل غواړئ؟ جي یاره زه خو به ته ووایم یاره پام ور مې ډېر خلک پرې خفه کېږي خو لکه دا دی چې دوی وایي چې دلته دا مالکانه حقوقو باندې دا ځای ورکړی شو، کرۍ بني، ټیکس بني، دا اواز بني چې یاره زه ناست یم یو ځای کې یا یو مزدور ناست وي، نو هغه ته په دا ذهن کې نه چې یاره سبا له یا سرکار پاسې یا به په خپله ذاتي ملکیت مې که زه کوټه کې کم تر به د کاټه چوم بس خپل کور مې دی. دا سبزي منډۍ والا راته ښکاري دین هم تاسو کې شوم دغه شانتې خبرې. ستاسو د منډۍ متعلق څه خیالات دي چې دلته را منډۍ راغله؟ یاره چې بس ښه شو، ډېر ښکلې مزدار ځای دی. هلته هم ته پاتې شوي؟ ټیکسس نشته، دغه نشته، نو ټیکس نه نشته، نه بشته کمیټي یا خو دې خدا نشته، په سکون سره سم ده. موټرسایکل مرده نه کو 50 پیرا نه غشتي څنګه البته چې ما سبزي منډه ته موټرسایکل مرده نه کو سبزي پسې متن 50 پیرا غشتي دا تمہار سب فری مهرباني کنه. خیر دی، مهرباني. منډه کې هلاپل خلخټي دي برابر او د الله یو در بندو سر کولو دغه شان یکون ذات دی او هغه منډه کې کومه زړه سبزي منډه چې ونه پای کې چې باران چې ډیر زیات خټي بوي او خلکو ته به تلو راتلو ډیر زیات تکلیف و. الحمدلله دې ټیم کې دې منډه کې زنانم سودا کوي، نو دا ډیره ته خوشاله خبره ده چې زنانه راځي او کولو او د ګاډو د پارکینګ څه مسله ده؟ د ګاډو پارکینګ خو الحمدلله 400 کې ټول پارکینګ دی او کاغه پلازر او کو سبزي منډۍ او کار ځکه بس کم ځکه ګاډو دلته خو الحمدلله دې طرف سړک طرف تم ډیر زیات خو یو خشته په سایډ باندې ګاډي درولي شو مزیدار یو سیستم. مهرباني جی. زمونږ د 400 ناموړی او سینیر صحافي زمارو جاد احمد خبرې وکړې، هغې نه پس طالب خان به چې څه ویوز دي د دې او ریویوز یې څه دي او څه مستقبل د دې منډۍ څه ګڼي؟ سیف الله جانه مستقبل خو چې تر کومې د پی ټی آی حکومت نو هغې کې دا سوچ نشي کولی چې څه ټایم څه فیصلې کېږي، ځکه چې د دوی سار یوه خبرې غرمې بله وي ماښام بله وي، خو وي په دې یو څیز خوشحاله یم چې دې قام ته زه د 11 کاله نه لګیا وم چې دا خلک نه د ځان تپوس کولی شي نه د قام تپوس کولی شي، نو په خپله ورته پته ولګي چې شپې بیا ډنډه کېښودله که نه او په 3 ورځو کې د شپېتو کالو یعنې ته شپېتو کالو تا یو دوکان اچولی دی، خواري دې کړې ده، رجسټر دې د اوګریو د کاتو ډک کړی دی او په 3 ورځو کې یې بېدره کړل. 15,000 خلک دا دوی په دې ضلع کې بېدره کړل، نو ډېر ظلم یې کړی دی، انتخابي ظلم یې. څو پورې چې د منډۍ خبره ده نو د دې حکومت چې کوم دی نو مستقبل یې دغه ګڼم چې پرې نه پرېږدي، ځکه چې په دوی ټیکس نشته، د هغوی چېرته برداشت کړي چې دا غریب دی ښه شي، خرڅر یې هغوی ښه کېدو ته پرېږدي. د دغه ټیکس چې په دوی ولګو نو دوی به چې کوم دی نو بیا قانوني شي او خو دوی تر څو دلته کې پرې د هر څه خرڅوي نو د دې پرې خرڅولو پیدا چاته ده؟ عام خلکو ته ده. لکه 20 زره به یې تخت اخیستی، دغه شانته ټیکسونه به یې اخیستل چې موټر سایکل به درو نو هغې به یې بیا اخیستی. دلته هغه قصه نشته دی.
خو دې کوم دلته چې کاروباریان خلک دي دوی ته هم دغه خواست دی چې د قوم هم اخیری د ګرانۍ په مخه راغستی دی نو دغه پیدا په دې رمضان کې دې خلکو له ورکوي بل سیف الله لکه دلته دومره څوک کس نو خو یې نه یو ټلیفون کړو چې لکه د روژې ته خو پرېږدې ایم پی یو کار کړو چې صرف د روژې ته پرېږدې تا ته پرېږدي شپېته کالو قبضه تا ته پرېږدي دا دوی آباده کړې وه دا کندې که پرې وي شپېته کاله مخکې دغه ځای کې نه چوک و نه څه داسې غټ ځای و دا دې خلکو آباد کړی غنفخان بي تاسو څه ګورئ چې دې ځای کې ټکسونه هم ختم شو هغه بدماشۍ هم ختمې شوې اجارهداري هم ختمې شوه نو ستاسو دا توقع لرئ چې یاره دلته که ملکیان دي یا هولسیلر دي یا پرچونیان دي بلکې ریلیف د عوامو له ورکړي زه ترې دغه تمه ساتم که نه خو ځان یې وپېژندګي داسې قهرونه ورپرې رانازلېږي دا دوی د وجې په موږ باندې دا قهر رانازل دی لکه دوی خو نه ټس نه مس کېږي نه که نه چېرته خښته په دې ضلع کې ولګوله چېرته ترقۍ مخ دې ولیده دلته کې چېرته انصاف دې ولیده یو پراجیکټ دوی موږ له راکړو مسعود احمد بنګش یو تکړه ډي پي او ما وی دا پی ټي آی والا موږ له ډېر زبردست پراجیکټ راکړی د بده مرغه شپږ میاشتې چې هغه په ایسپروش لاس واچو دا خو د دوی اټي ایم کارډونه هغه هغوی ته بد ولګېد هغه سړی رانه لرې کړه نو دوی ته هم خدای پاک یو موقع ورکړې ده چې دا کم ټکسونه او کم دا غونډه ټکس پرې د دوی نه اخیسته چې دا قوم ته هم زما دا خواست دی چې راشي دې منډۍ کې سوداګانو کې دا خلکو باندې چې دا کم غم راغلی دا غم تیر کې دوی مصروف وساتئ او دلته کې به تاسو ته دا مالټه چې کومه ده چې دا تا ته په بازار کې په څه ملاویږي نیم په نیمه فرق دی د هغې فرق وجرته ښیم یو پې ټکس ختم شو یو پې کرۍ ختمه شوله نو راشه دلته کې سوداګانو کې چې څونه دوی په تاسو د غم ته بدل کې دوی ډېر غړ دلته څوک یې نه منو په سترګو کې اوښکې وینم سیف الله ما وختي ما پروګرام وکړو ما وکتل خو د زړه د سود نه څه ویلی نه شي